بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث مبارک کی راځي چې د قیامت په ورځ به بعضې خلک داسې وي چې هغوی به جبرن جنت ته داخلولی شي. دا کم خلک دي؟ د دې حدیث مبارک په باره کې درې اقوال مشهور دي. یو دا چې دا به هغه ماشومان وي کم ماشومان چې په زوره باندې خلک جومات ته بوځي، مدرسې ته بوځي او قرآن پې وریادوي. او دې دکه ماشوم چیړ چاړ کوي، جړا کوي، مور او پلار یې په زوره جومات ته بوځي او استاذ ته کښېنوي د قرآن د زده کړې دپاره. نو څنګه چې په دنیا کې دی په زوره باندې د قرآن د زده کړې دپاره بوتلی شو، په ورځ د قیامت به دقسې دې فرشتې د مټه ونیسي او جنت ته به یې ورداخل کړي. دویم قول دا دی چې دا به هغه غلامان وي چې کوم په دارالحرب کې په زنځیرانو وتړلی شي او دارالاسلام ته راوستی شي. او دریم قول دا دی چې دا به د الله عاشقان وي، د الله جل شانه سره محبت کوونکي اولیاء او ملنګان به فقیران به د الله دوستان. کله چې الله حکم وکړي چې اے زما دوستانو، اے محبانو، جنت ته لاړ شئ، نو دا خلک به انکار وکړي، اے الله مونږ خو ستا عبادت، ستا بندگی او تا سره محبت د جنت یا د دوزخ په لالچ کې نه دی کړی، بلکې زمون خو اصل او مین مقصد چې کوم دی یا باری تعالی ستا محبت و، زمون خو محض ستا سره مینه وه، د هغه مینې او د هغه محبت په بنا باندې مونږ ستا عبادت کړی دی، ستا بندګي م کړې ده، د جنت د حصول دپاره م نه ده کړی. الله جل شانه به ورته فرمایي چې ټیک ده، خو زما دیدار او زما نعمتونه، زما وعدې خو به په جنت کې پوره کیږي، لہذا جنت ته لاړ شي. روایتو کې راځي دی به نیسي، فرشتې به په زوره راونیسي او د الله جل جلاله دې نعمتونو ته او جنتونو ته به ورداخل کی. نو دا ډېر غټ فضیلت دی، ډېره غټه خبره ده. عاشقان او اولیاء په دې خبرو باندې پوهیږي. مونږ او تاسو وګورو، د دې وجې نه علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زه د الله عبادت د دې دپاره نه کوم چې جنت ته حاصل کم، بلکې زه د دې لپاره د الله عبادت کوم چې زما خدای او زما رب هغه قابل د عبادت دی، هغه لایق د عبادت دی. لہذا د اولیاء کرامو دا شان دی چې هغوی د الله جل شانه د یرې، د الله د خوف او د الله په محبت کې او د الله په عشق کې لګیا دي، د الله جل شانه عبادت او د الله بندگی کوي.